الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نن ان شاء الله موږ سبق نمبر 21 وایو د مد قسمونه. د سوال جواب په طریقه به وایو چې یاره مد څه ته وایي. مد ویل کېږي راښکودو ته، دراز اور کھینچنا، کسی چیز کو دراز کرنا اور کھینچنا، دې ته ویل کېږي مد. او مونږ چې کوم بیانو قاریان، د قاریانو په ژبه کې مد ویل کېږي اطالة الصوت بحرف من حروف المد او اللين، یعنی خپل आवाज په حروف مدو کې په یو حرف مده باندې یا په ولاړ حرکاتو کې په یو ولاړ حرکت باندې یا په حروف لین یعنی واو لین یا لین کې په یو حرف لین باندې کله چې د غین وروسته سکون راشي دا आवाज راښکودل. دا تعریف چې تاسو ته ما وکړو کنه دې تعریف کې دننه ګوره چل دی، دا په دقیق الفاظو باندې کول غواړي. دې ته ویل کېږي مدو، دې ته ویل کېږي مد. سبق نمبر 21 چونکې زمونږ واسطه هغه خو د ماشومانو سره ده، لہذا د سبق نمبر 21 د پوها کول نه مخکې و مونږ ماشومانو ته د دې سبق پہچان څنګه راولو. زه لږه هم د توجه به غواړم ښه. ماشوم ته به مونږ اول چې کوم دی ولاړ زبر، ولاړ زیر، ولاړ پیش وباسو په بورډ باندې. تاسو مخکې هغو ته د قاعده یاده کړې ده که نه؟ د دې ولاړ زبر، ولاړ زیر، ولاړ پیش تعریف او د هغې آواز با، تا، ثا، دا آواز د ولاړ زیر آواز، بی، تی، د ولاړ پیش آواز بو، تو. دغه شان د دې نه وروستو د الف مده آواز با، الف زبر با، تا، ثا، جا. د یای مده آواز، د وای مده آواز، دا ټول به ماشوم ته مخې ته کړلی شي، ماشوم ته به دا مخې ته کړلی شي. دا شپږ څیزونه په بورډ باندې په ماشوم باندې به وویلی شو، ماشوم نه به تپوس هم وکړلی شي چې ماشوم ته دا څیزونه مکمل ازبر یاد وي او بلا تعمل او بغیر د سوچ فکر نه دی فورا جواب درکولی شي. داسې په دې شپږو څیزونو کې او د هغې نه وروستو بیا دته د یای لین او د واو لین پهچان هغه خو دی پېژندلی دي، لیکن دلته کې دوباره د هغه سره دا ریپیټ کړلی شي ځکه چې د روان سبق دارومدار هم په دقې سبقونو باندې په دقې اتو څیزونو باندې دی. ولاړ حرکات درې او درې حروف مده او یو وای مده او وای لین او یای لین. ټیک شو جی. اول به ماشوم ته مونږ انشاءالله دا برابر کو او بیا مونږ ماشوم ته دا ووایو چې ګوره دا څیزونه څومره چې مونږ ووایو د لین نه علاوه، د لین نه علاوه د شپږ ولاړ حرکات او درې حروف مده دا څومره مونږ راښکاږو. تاسو ته ما ویلو د یو الف په مقدار راښکودی کېږي. تاسو ویلي که نه څومره راښکودی کېږي؟ د یو الف په مقدار راښکودلی کېږي. ټیک شو. نو بچه دې ته ویلی کېږي چې یو الف مقدار ته راکاږي، دې ته ویلی کېږي مد اصلي، مد اصلي. اوس بالفرض که مونږ ته قرا حضرات مخې ته ناست وي، حفاظ ناست وي، تجوید والا یو کس قاعده پړاوی هغو ته کورس کوي، نو په کار در بیا لږ تحقیقي خبره وشي. د دې وجې نه تاسو زه د مد اصلي لږ غونته کې وضاحت کول غواړم. مد اصلي ته چې کوم دی دې ته مد طبیعي هم ویلی کېږي. په عربی کې به تعریف دا شي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف الا به ولا يتوقف على سبب من همز او سکون. چې مد اصلي هغه مد دی چې دا د دې د ذات یعنی دا مد قایم نه پاتې کېږي، یعنی دا حرف نه پاتې کېږي، دا حرف نه پاتې کېږي بغیر د مد نه. ځان پوه کوي الف مده کې مونږ مد نه کوو، دا الف باقي پاتې کېږي. لکه مثال په طور قال په دې کې دا مد مکو مه راکاږه، نو قال شو الف پاتې شو. قیل مد مکو مه راکاږه، قیل یا پاتې شوه. قولو کې واو مه راکاږه، نو واو پاتې شو. مطلب سره چې د هغې نه بغیر د هغه حرف ذات نه پاتې کېږي، د دقې مد اصلي نه بغیر د حرف هغه جسم او ذاتو نه پاتې کېږي. ټیک شو. او د دې مد اصلي دا مد چې کوم دی دا په یو سبب باندې موقوف نه وي. څه مطلب دی؟ یعنی د دې مد اصلي نه وروستو د دې حرف مده نه وروستو حمزه یا سکون نه وي راغلي. حمزه یا سکون خبره سمجھ کې راغله؟ حمزه یا سکون د دې الف مده نه وروستو نه وي راغلي.
ټیک شو. اوس مثال په تور باندې دی خو ګوره قالو یا موسی په دې کې اوس ګوره په قالو کې دا قا دا یو مد اصلي شو، لو بل مد اصلي، یا بل مد اصلي، مو بل مد اصلي، سا دا بل مد اصلي شو. ټیک شو جی. اوس ګوره جی ويمد بمقدار حرکتين اجماعا چې دا مد اصلي چې کم دی دا به د دوو حرکتونو په مقدار باندې راښکودی کېږي د ټولو قاریانو په نسبت باندې د ټولو اهل فن په نسبت باندې په دې کې چا اختلاف نشته. څومره به راښکودی کېږي زه راته ووایه د دوو حرکتونو په مقدار الفونو نه الف یو دی د دوو حرکتونو نه مقدار یو الف جوړېږي ځان پوه کوئ ښه د دوو حرکتونو تاسو دا اوس وایم یعنې ګوره د دوو حرکتونو نه مراد دا دی چې دوه حرفونه متحرک پرله پسې راشي او هغه ته پرله پسې یو شان ووایې دی کې چې څومره وخت لګي دقه وخت د یو الف مقدار دی او دقه وخت د مد اصلي مقدار دی. پوه نه شوې خبر باندې لکه مثال په طور باندې با زبر با با زبر با ټیک شو دا دوه متحرک حرفونه رالو پرله پسې با با وای با با لاس ته ګوره با با اق الف مقدار دی که نه دی دی خو ګوره بی بی بو بو پوه نه شوې خبر باندې دا به یاد ساتو. دې ته ویل کېږي مد اصلي. مد اصلي په قاعده کې به تاسو ان شاء الله دا به وایئ نو دلته کې صرف دا ما تاسو ته ووایو چې هر لږ غونډه کې معلوماتي خبره پکې لږ وشي بس دقې دپاره مې تاسو دا ووایو. ټیک شو جي ښه. اوس ګورئ جي مد فرعي دې ته ویل کېږي چې د الف مده یا د حرف مده یعنی الف مده وای مده یا مده ولار زبر ولار زیر ولار پیش یا د واو لین او یا لین نه وروستو نو واو لین او یا لین کې به صرف مو سکون یاد وګورئ ښه همزه نه صرف سکون صرف هغه عارضي سکون او که اصلي سکون وي ها د حروف مده یا د ولال حرکاتو نه وروستو همزه راشي یا ساکن حرف راشي مشدد حرف راشي همزه راشي ساکن حرف راشي مشدد حرف راشي دې ته ویل کېږي مد فرعي. فرع ویل کېږي خاخونو ته فروع خاخونه دې ته مد فرعي ځکه ویل کېږي تاسو مثال په طور باندې ګورئ دا مارکر دی دا د مد اصلي د یو الف مقدار دی. ټیک شو جي. په دې لپاره اوس ما مثلا بل مارکر ودرو بل ودرو بل ودرو اصلي ویخ هغه دا اولنی مارکر دی دا نور چې کم دی لکه مثال په طور باندې ونه ده د ونې یو جړی خپل کومه تنه چې د خپله تنه دې ته موږ ویل کېږي اصل څه ته ویل کېږي اصل. اوس د دې خاخونو ته ویل کېږي فرعي څه نو اصلي مقدار خو هغه د الف مده وای مده یا مده د ولال حرکات هغه یو الف مقدار دی خو چې کلته وروستو حمزه راغله یا سکون راغی نو د دې یو الف مقدار سره بیا څانګې غوټه شي دوه الف شي او درې الف شي او څلور الف شي او وای پنځه الف مقدار مت پکې وکړو دا 2 3 4 5 چې دی نو دا سری دا څانګې دي دا سری ځکه ورته مد فرعي ویل کېږي ځکه ورته څه ویل کېږي بی مد فرعي. انتهایی اهم خبره تاسو ته کول غواړم اوس چې په دې کې اوس مثال په طور باندې په قاعده کې خدا نشته په قاعده کې دا نشته نو ګورئ د مد فرعي 9 قسمونه په تجوید کې بیانېږي. څومره بی 9 قسمونه. نو ماشوم ته چې بیا تاسو په دې 9 کې تپوس کوئ ماشوم ته بیا لږ غونډه کې تشویش چې دا کم مد دی دا کم مد دی لهذا د اجرا په صورت کې موږ او تاسو له پکار دا د استادان له پکار دا چې دا 9 واړه قسمونه د اجرا تحت په ماشوم باندې حل کړي. مثال په تور باندې دا مد اولنی قسم دا هغه ته موږ مد متصل وایو نو دا هغه ته دا مو چې دا مد متصل دا هغه دماغ په دې کار نه کې هغه ته ولیکه جاء دا کم مد دی هغه به چې مد فرعي ذهن ته راغله چې جاء مد فرعي دی ځکه د الف مد نه وروستو حمزه راغلي شاء مد فرعي ځکه چې د الف مد نه وروستو حمزه راغلي ده. د دې مد دویم قسم هغې ته ویل کېږي مد منفصل چې الف حرف مده او حمزه په جدا کلمو کې انا انزلنا او تپوس ماشوم نه وکړه دا کم مد دی هغه به چې مد فرعي نوم ورته مه وایه چې دا مد منفصل دی ها حل که پې ځکه د الف مده نه وروستو حمزه راغلي ده ها پوه شوې په خبره. فاوحى الى عبده کم مد دی مد فرعي ځکه د ولار زبر نه وروستو حمزه راغلي ده په اصل کې دی مد منفصل لیکن په ماشوم باندې حل شو په ماشوم باندې څه شو حل شو. بیا دې خو وګورئ طا سین میم دا به لیکلی نو ماشوم ته دا ووایه دا لاندې د طا سین میم نه ما سین لیکلی په سین کې د یا مده نه وروستو دا نون ما ساکن لیکلی بیا ما میم مشدد لیکلی خو نون پکې چونکې ویلی کېږي نه نو ماشوم به تپوس وکړو سین میم
بچې په دې کې د اولنې مد چې د کم مد وایي مد فرعي ولې ځکه چې د یای مد نه وروسته میم مشدد راغلی د مشدد حرف راغلی دی بیا میم کم مد دی هغه به چې مد فرعي ځکه چې د یای مد نه وروسته میم ساکن راغلی دی ساکن حرف راغلی چې هغه میم دی نو ګوره دا په د باندې حل شو دې ته ویل کېږي په تجوید په اصطلاح کې مد لازم حرفي مخفف او حرفي مثقل دغه شان دای الف لام را په لام کې کم مد دی ماشوم ته به ته دا لام داسې لیکلی یې ما ته وګورئ لام الف میم دا به لیکلی په دې میم به سکون وکړي دې باندې به له پاسه مد وکړي هغه به چې مد دی فرعي دی ځکه چې د الف مد نه وروسته څه راغلی دی ساکن حرف راغلی چې هغه څه شی دی میم دی راشئ دا ستاسو راشئ ګورئ وس صحیح ده الان دا ورته موږ ماشوم ته ولیکو په الان کې د ولار زبر نه وروسته ساکن حرف راغلی چې هغه لام ده کم مد دی مد فرعي دی ولې ځکه چې ولار زبر نه وروسته ساکن حرف راغلی چې هغه لام ده څومره مد به کېږي دومره مد به کېږي تاسو به انشاءالله راشي ټیک شو دا اوس د ماشوم بل یو مد حل شو چې ته ویل کېږي مد لازم حرفي مخفف په تجوید کې ها اجرا دومره لوی شی دی ولا الضالين وتولك الله وتولك دواب وتولك صواف وتولك جان وتولك أتحاجوني ولك تأمروني ولك ضالا وتولك دا طول وتولك بياتا بوسوكا باي ضالا دا كم مد هغه به چې مد فرعي ځکه الف مد وروسته مشدد حرف راغلی دی ټیک شو الله کم مد فرعي ځکه چې د ولار زبر وروسته مشدد حرف راغلی دی امين کم مد فرعي ځکه د ولار حرکت نه وروسته د ولار زبر نه وروسته میم مشدد راغلی دی دا د بل مد حرف شو دي ته ویل کېږي مد حل شو دي ته ویل کېږي د تجوید په کتابونو کې مد لازم کلمي مثقل كلمي الآن كلمي مخفف ولا كي او دي نور الله آمين ضالا دواب صواف فجان وغيرها ديت ولا كي لازم حرفي كلمي مثقل كلمي واسقولي ما شمت پته نشته دا نمونه دي لیکن باغه باندې حل شو کته ته اجرا وکي د ته دومره فائدہ ورسېده د تجوید مکمل مدات هغه حل شو خاپا خو باندې راشي مثال په تور باندې وس دا خبره ډیره اهم دي متوجه شي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحيم يوم الدين نستعين دا ما شمت ولك يعلمون تعلمون متقين كم مد ما شم بتاستو چې دا مد فرعي دی ځکه چې دا حرف مدن وروسته ساکن حرف راغلی دا وت لا پاسه په سکون نشته خو پوهه بکې چې تا وقف وکړو د وقف د وجه نه د اخري حرف شو بای ساکن شو نو کله چې د وقف د وجه نه اخري حرف ساکن شو دا غینه مخکې الف مد لك الأنصار يا مدا لك نستعين يا مدا لك يعلمون بديك هم دا كم مد شي دا كم مد فرعي دي مد فرعي دي دا بل مد حرف شو دي بل مد حل شو دي ته په تجوید کې ویل کېږي مد عارض وقفي وانا شي به خبره سونه فائدہ ما شوم ته ورسیده اجرا سونه لوي شه دي پوه شو خبر مني دا شان ګورجي ما شوم ته مونږ ولیکل من خوف كم مد ما شوم دلته کې اوس کو حروف لینرلو ماشوم تاسو و چې مد فرعي ولی ځکه چې د واوی لین نو وروستو ساکن حرف راغلی چې هغه فا ده هلکه دوی باندې خو له پاس سکون نشته دا سکون چې کوم دی د وقف د وجې نه راغلی چې وقف مونږ کوم دا فا ساکنه شو که نه دغه شان الصیف دلته کې په الصیف کې د یا لین نو وروستو ساکن حرف راغلی دغه په خوف کې د واوی لین نو وروستو څومره مد به کېږي تاسو دغه د مد فرعي مقدار دی بیا په خبره باندې پوه شوئ نور په اوږدوله به نه ځي چې یاره په دې کې کم مد تاسو ته هغې نه مخکې ما ویلو چې په دې دا کم آخري خوف او الصیف چې کم دی په دې کې مختصر او وړوکی مد غوره دی او په نورو کې اوږده مدونه غوره دي په نورو کې اوږده مدونه څه دي بهی په دې خبره باندې پوه شوئ تاسو یو مد زمون سره بل پاتې شو چې هغې ته مونږ ویلی کېږي مد لازم لین کاف ها یا عین صاد عین عین په دې کې چې کم دی کم مد کېږي نو ماشوم به چې مد فرعي ځکه چې د یا لین نه وروستو ساکن حرف راغلی دی خو په دې کې تاسو ته ما عرض کړل چې په دې کې اوږد مد کولی کېږي اوږد پوه شوئ یا دغه شان حامیم عین عین سین قاف کې عین کم مد دی مد لازم مد فرعي ځکه چې د یا لین نه وروستو څه راغلی دی ساکن حرف راغلی دی نو ګوره که اجرا کې دا ټول خبر راشي که نه د ماشوم سره نو د ماشوم د تجوید د مدونو نحو والا قسمونه به هغه ته څه شي حل به شي څه به شي بهی حل به شي خبره تاسو پوه شوئ چې نحو والا قسمونه د مدونو یعنی 11 ولا ما چې کوم د په جمال قرآن کې هغه تاسو ته الحمدلله ما حل کړه پوه شوئ په خبره باندې دې ته ویل کېږي اجرا طریقه اجرا کول ماشوم ته چې کوم دی که نه مثالونه ورکول تاسو لکه څنګه ما دا ورکړل چې قالوا یا موسی
یا دغه شان نوحیها در مد اصلي مثال نشو جاءوا اباهم در مد فرعي مثال نشو مختلف مثالونه سره ماشومه هغه پوه کول خبره باندې پوه شوي ها دغه شانتي ګوره جی الله اکبر ماشوم ته د الف مد مثال نوم ورکول د یای مد مثال نوم ورکول او د وای مد مثالونه لکه جاء سیء سوء ها دغه شان په مد اصلي کې نوحي ها کې نو وای مد مثال حي یای مد مثال ها الف مد مثال په خبره باندې تاسو پوه شوئ جی نو دی په دې کې ماشوم ته فائدہ ډیره کیږي حاجی دا باندې د فی الحال دا پوره دی